السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم صاحبزاده امیر خلیل او دا پروګرام دی خیبر فورم او ما سره ګس لاسته ناستې واسکټه جی ما کوي چې السلام علیکم، زه یم امیر تاکال. دا سره نن دا واسکټ ډیر ښه ښکاري. نه دا بالکل ماشاءالله ته کتا کې درځي راغلی او تا سره یې ګنډلې دی. ماشاءالله دا به ان شاء الله چې همدغه شانتې په دې بدن باندې کمر ته کوزي عمري وي. او دا ووایه عمري دی شو خو خسته واسکټ دی. تحفه ده، نو تحفې و تعریف خامخا کې او چې کله انسان سره یو څیز نه وي او د هغې په طلب کې وي او څوک یې وله ورکړي نو بیا به د هغه او نه ته به کې دا زما یو تره زوی دی، هغه کې یو چلو هغه به مخامخ کسې ته دا شی وښیه چې هغه به یې څنګه واغشتو نو ده ورته دا ماته ګیفټ کړه بس ګیفټ شو. ته په خپل نوم ولیکه او ما ته ډارېږه. ګران کتونکو ګپ شپ په خپل ځای څنګه دا پروګرام خیبر فورم چې کوم دی اټس انفورټینمنټ، نو انټرټینمنټ به هم پکې لږ ډېر وي خو انفارمیشن پکې مین انګریډینټ دی. نو ما سره چې کوم امین مشال ناست دی، اول خو به ده ته یو ځل بیا مبارکي ورکو. ډېره زیاته مننه. رحمتونه راورېدلي د په کور باندې دویم ځل. او زه خو چې کوم دی ګیلمن یم ته ځکه چې نه مټۍ شته نه خواږه شته هېڅ هم نشته او د ده سره صرف او صرف یو شی دی عادي بانې عاده کړي دي. دې پروګرام ریکارډینګ لا د هاسپټل نه راغلمه او ورسره خواته کېناستمه او واسکټ را سره نو هغه مې ورته وویل چې کور نه راله واسکټ هم راوړه. خو لکه دا زما سچویشن اوس دواړه برابر یو، دواړه برابر شو چې څنګه د ده کور کې دوه رحمتونه. ګرانو کتونکو څنګه زموږ دا پروګرام چې کوم دی دا یو سیریز موږ شروع کړی په سټارټ اپس باندې، نو نه صرف سټارټ اپس بلکې ایون سټارټ اپ نه اسټابلیش بزنسز والا هم چې کوم دی خپل یو سکسس جرنی چې کوم دا موږ سره شیر کوي. نو نن چې په دې کړای کې موږ سره دوه ملمانه راغلي دي، د خپل بزنسز دي، ډېر انوویټیو آیډیاز دي چې دا سوچ چې کوم دی موږ چېرته بیچلرز کې یا ماسټرز کې زموږ ذهنونو ته به راتله خو موږ پریکټیکلي امپلیمنټیشن چېرې نه وکړی. تعالی یقین وکړه چې دا پروګرام شروع شوی دی او زه د خلکو د مزغو ته ګورم د خپل ځان ته حیران شوم چې لکه ما پرې څه کړي دي، موږ څه ګپ لګولی دی. خیر دی رای درست دی، بزنس شروع کولو دپاره چې کوم دی د څه ایج لیمټ نشته. د دې دپاره چې کوم دی ټولو نه غټ اګزامپل چې موږ ته به خیلې کېدو په یونیورسټۍ کې او د ملټي نیشنل برانډ چې کوم دی کنټکی فرایډ کوکړه نه ده د دې چې کوم KFC خبره کوم د دې چې کوم مالک او داسې ابریویشن دی کنټکی فرایډ چکن چې کوم دی د موږ کنټکی فرایډ کوکړه چې وکم دی وایو صرف چکن یې کنه د دې چې کوم مالک دی آی ګیس 50 د 60 ایئرز بیونډ چې کوم دی کنه اینه پس د دې بزنس سکسس راغلی شپېته کاله ریټایر شوی او فوج کې و سر چرته او پوره یو کیسه ده کرنل سمثینګ نوم دی. نو اوس خو وفات شوی دی خو هغه ته وګوره چې اوس هغه بزنس چرته رسولی دی او په ټولې دنیا کې د دې برانچونه دي. نو ایج is just a number. نو یریګه ما بالکل دا سره ځان تبا کوله د پر اوس هم ډېر ټایم دیکھه وسه تبا کی. ګرانو کتونکو موږ سره چې کوم زموږ نن درانه ملمانه راغلي دي خپل سټارټ اپ باره کې به موږ سره چې کوم د خپل انفارمیشن شیر کوي ستا د ټول زموږ کتونکو دپاره انسپریشن دي. زما ګس لاسته چې کوم زموږ نن د درون ملمه ناست دی د یې نوم دی محمد مدثر فدا او د دې چې کوم انیشیټیو خو نشو ویلی اوس خو یو اسټابلیش بزنس دی دیٹ از انوویټیوز پرایویټ لمیټډ یا پوره نوم یې چې څه دی اب هم دین اورو. السلام علیکم. څنګه یې مدثر بھائی تاسو ښه ټیک ټاک خیریت دی؟ ستړي مه شئ. نو بزنس باره کې به لږ سات پس راځو خو موږ سره چې کوم دی یو دویم زموږ یو ډېر ینګسټر او یو ډېر یونیک خسته ایډیا سره او یو ډېر لانجمار کار سره مونږ یې ته لانجمار کار ځکه وایو چې کله زما داسې 20-22 سال عمر و نو ما زه په یو لانجه وړېدلی او ما ته چا وویلې دا مونږ سره زوړ ګاډی دی دا موډیفای کا. نو بیا د دې پېښور چې کوم دی ایکس تکړه مستري وای بیکاره مستري رنګساز ډینټري پلانېټ ډینګړې دې ټولو نه مونږ ورتېر شوي. نو مونږ ته پته چې دا څومره زړه ستړی کار دی او دې کار ته زمونږ د رور لاس اچولی د کوم نوم دی عبدالمعز افریدي او د دې د بزنس دی موټر ټیک دا څه کوي څنګه کوي دا بزنس څه دی دا به دې سره ګپ لګو خو اول ورته هرکلی وایو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه یې افریدي بھائی؟ تاسو ښه ټیک ټاک؟ دغه شخصیت دی چې په شوبه بازار کې PhD کړی ده. ماشاءالله ماشاءالله. نو د دې چې کوم بزنسز دي دواړه ډېر مزیدار بزنسز بالکل. خو اول به مدثر بھائی طرف ته راځو. جی مدثر بھائی ټولو نه اول د دې سټارټ اپ چې کوم دی فل نیم ځکه اټس ا پرایویټ لمیټډ کنه. نو پرایویټ لمیټډ مینز پاکستان کې ټولو نه ښه چې بزنس رجسټریشن دی دیٹ از پرایویټ لمیټډ هغه ریسپیکټر ټولو نه کم
یا د حکومت په نظر کې ټولو نه ښه ټیکس پییر شو یا څه شو داسې به ورته ووایو اسان الفاظ کې کتونکو ته نور دې کې ټیکنیکلیټیز ډېر دي چې تاسو سره ایسوسییشن اف پارټنرز او فلانې او ډنګړې هغه طرف ته نه ځو دیٹ از ټیکنیکل وٹ از یور انوویټیو د آئیډیا کمز نه رااله اینڈ کلم شروع کو اینڈ وٹ واز د هسټری بیهایند اٹ. اچھا جی زما نوم محمد مدثر فدا دی او زموږ کمپنۍ نوم دی انوویټیو کمپوزټ انجینیرینګ. کمپوزټ جی یس. اور کمپوزټ دا یو مټیریلز یو قسم دی او دا هغه ځینو کې استعمالیږي چې کوم ځای کې زموږ لایټ ویټ او سټرانګ سټرکچرز پکاري او دا لایټ ویټ چې هلکای او ډېر مضبوطه وي نو دا یو سپیشل ریکوایرمنٹ دی. اوکې فار ایگزامپل آرکیټیکچر سیکټر کې مونږ دور دراز علاقو کې زموږ کیمپینګ پاټس پکاري لایټ ویټ پکاري. یس یس موویبل آیټم دی یو هینډ لفټیبل پکاري او هینډ لوډینګ ان لوډینګ سره او هیل ټاپس باندې چې ډېر ایزیلی انسټال شي نو دا زموږ فرست پروډکټ په پاکستان کې. جی د دې other sectors دی بیا په automotive sector کې د دې obviously light weight structures parts body parts پکاري لکه انټیریئر د پاره لاکونه electric vehicles main no not interior some structural items دی light weight and strong structures جوړ کوم مین فریم دی هغه ته نه جوړول شو د رکشې چیسز ته نه جوړول شو. اچھا 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 او زموږ یو پروډکټ دی چې کوم مطلب وی ار د اونلی لوکلی دا اوس چې نه کومل ټوګان راغلي دي. جی جی دا نه د دې چې کوم مټیریل دی هغه سټیبل دی او مضبوط دی. ما وی دا دومره کار پکې شوی دی ولې کوم دا پکې کو چې موټر پکې جوړ کو نه درې خو خیر دا ممکن است هاي پرفارمنس کې کمپوزټ مټیریلز یوز کیږي کاربن فایبر یوز کیږي فینډر تاسو ورته دا ټول او بالکل فارمولا 1 کې چې کوم مټیریل یوز ټول یوز کیږي نو مونږ هغه موږ ایکسپنسیو مټیریلز هم باندې زموږ ایکسپیرینس او سپیشلیټی شته اف دیر از ا ریکوایرمنٹ یا مارکیټ پول وی بٹ اون لو اینڈ یا لو کاسٹ طرف ته چې کوم الیکټریک بایکس دي دا ډېر ښه د آی کنزمپشن دی. او نمبر 2 ټول امپورټنٹ یو all پاکستان کې ریکوایرډ پروډکټ دی موټر سایکل هیلمٹ دی او موږ دا پراؤډلی دا سټیټ کوو چې اے ډی سی آر یو کمپنی دا لوکل کنسلټنټ دی پاکستان کوم چې موټر سایکل هیلمټس ټیسټینګ کوي اینڈ وی ار د فرست ون اینڈ ټل ډیټ وی ار د اونلی لوکلی مینوفیکچرینګ کمپنی چې اے ډی سی آر سٹینڈرڈز پاس کړی دي او اے ډی سی آر چې نو هغه ډاٹ او یو ان سٹینډرډز باندې ټیسټ پرفارم کوي. امیزنګ جی او مونږه الیکشن ته کار ډیفنس سیکټر سره کوو هغه الیکشن ته ډېر ډیټیل به نه شوتله بٹ الټم لایټ ویټ سټرانګ سټرکچر ایروسپیس سټرکچرز هم کوو. بالکل تاسو چې دا کم کمپوزټ مټیریل تاسو خبره کوي یا کاربن فایبر لیټس سے مونږه وی ټیک اٹ کاربن فایبر بالکل د دې ټولو نه زیات استعمال چې کم دی ایویشن کې ایویشن کې ستاسو چې کم دی د انجن پاور ډیر پکار دی پای باندې چیسی یا هغه چې کم دی کم داسې لایټ ویټ پکار دی چې دې نیډ سپیډز ماک 1 وال دی 2 وال دی 3 وال بالکل جی انیویز نو فارمولا 1 کې چې کم دیس از کمپوزټ مټیریل بالکل مونږه دا مټیریل چې کم دی د باره کې لګ ډیر ماته پته شته دی بیکاز دا کارډز نی دا چې جیبونو کې موږ سره شناختی کارت دی یا سمثینګ دی د یو مټیریل راځي پی وی سی یو کمپوزټ یا کمپوزټ چې تاسو ورته وای دا د مکس اف بوث او بیا راځي پولی کاربونیټډ نو پولی کاربونیټډ هاز 10 years لایف مور دین 10 years کم زموږ شناختی کارت دی دیٹ از پولی کاربونیټډ دا ځکه نه خرابي دا نه خرابي تر خبره دی پولی کاربونیټډ او دی باندې کته خیالو کې پولی کاربونیټډ کارت باندې په همیشه پرینټینګ بلیک هغه کی بلیک کلر کی پای باندې کلر پرینټینګ بني ریزن ځکه چې دا په لیزر انګریوینګ ماشين باندې کی لیزر باندې د لیکل پکې نو دا ټول عمرې الموست شه ده د سوای خو تاسو چې کوم اټی ایم کارتس دی ای باندې اکثر وګورئ شاته کله کله ډیټ میټو شي دا کمپوزټ مټیریل ده چې پایم لګي دوړ باندې لګي خدای یو لایف زیاته یو کم ودای کې ایکسپایری اسم 5 years سر به ماته خبرو کړو هغه زما ډیر زیاته خوښ شو چې لکه د دې دا وزن دا کم وي نو کله چې لکه د کور د پاسه د کم ځای شته دی یا د چت د پاسه بل کمره جوړول دي یا داسې کم یا د ټیکو سپاټ جوړول دي ټیکو بس لکه ځان لپاره یو خپل ځای جوړول دي نو هغه د لپاره دا یو ډیر بیسټ اپشن کاست افیکټیو دی کاست افیکټیو جی بالکل لاجسټیکلی چیلنجینګ ایریاز کې مونږ کار کوو هیل سټیشنز کې او هائی ماونټنز کې الټا مټیریل ټرانسپورټیشن او ټایم اینڈ کاست ډیر مونږ ته یو ځل ټینډر ملاو د پورټس د ټوریزم نه ټوریزم هغه مونږ ته یو داسې لوکیشن راکړو چې دای کمزي کې داسې دا خبره بدلته هغه کو یو وړو کې شانته د ماخلو بیا واپس راغو دی وړو کې شانته د مینا نو ما خبره کوله د ټینډر واغه ټینډر کې عمدادي چې اوس خبرو کا پورټس نو پورټس لګولو دا د ټوریزم کا کار دی نو هغه ته داسې سپاټس دی ډیسکور کی په هیلی ایریاز کې نو هغه ته د دې کیمپینګ پورټس پکارو هغه ادم نه انټیریئر میټیریل آسان خود داسې لوکیشن هو چې چرته تاسو لکه یو خاص لوکیشن نه پس سامان کا خېجوي په خچرو مچر یار
ټرک نه خیږي ټریکټر نه خیږي دا به زه پاډز ورته جوړوم دا به څنګه ور نو هغه ټایم سره مونږ دلته لوکل وکړه لوکل خو پرېږدی تر کراچۍ لاهوره پورې خبرې وکړې نو څه چاینا نشې ملاوېدو چې دا هغه د ډیټیچبل او هغه د یو سیسټم دی او دا به دوه درې یوسې هلته به نټ بولټ باندې ټایټ کړي هغه ټایم چاینا دا زه تاسو ته خبره کوم 2010-11 اوس ستاسو غوندې کسانو چې دا بزنس دلته راوړو نو دا به ډېره غټه فایده وي زموږ د لوکیلټي ته ایون دا د ان آی سی نه چې کوم بزنس سٹارټ شوي دي دی کې اوس داسې بزنس شته چې ایکسپورټ سي شروع کړي دي پاکستان کې یو بزنس لپاره ایکسپورټ کول دس از ا بیگ تھنګ ځکه مونږ هیوی ډیوټي امپورټر رانی بس هر سم دلته پکار دي بس نیر بای کنټریز کې جوړیږي کباړ کنه اوس کباړ ته خبرو او یار نه کنه خو لکه دا قیم چې کباړ جاپان مارکیټ شوبا او تا کدی خبره ته خیال کړي د برانډ نیو سامان پځي هم د سیکنډ هند مال ډیر خرسي ولې باینګ پاور لیک شو دلته ډیر ورګه مل لازم خو زه اناونسمنت کوم پلیز اناونسمنت دا دی چې موږ د یو وی ایکس آر ګاډي پسې ګرځو نو کو د یو دوا یا دونی ول ګروپو بالکل بغیر انجن ګاډي چا سری وي او صرف نمبر پلیټ وسري وي موږ کاغذ ورسري موږ به انجن خپل لګو اعلان می صحیح بالکل او باډي چې کومه دا ډیر اکسیډنټ شوی نه چې پکې انجن منجن کی هو ټیرونه چې ورپوري لکه بيخي د سه په چکو نو دري موږ سره سره شته ګاډي به موږ دې موډیفاید کی موټر ټیک دا چې کوم بزنس ته د دې اوریجن څنګه شوی سوچ هم کوم سینه راغو او دا بزنس آیډیا څه ده لکه دا تاسو اپریشنل اکټیویټي څنګه ده هاو یو جنریټ یور منی دا زما سوال ده زما نوم عبدالمعیز افریدی کو فاونډر اف motortech.pk جی بیسیکلی آیډیا دا سره چې موږ سٹارټ نه اټو پارټس مارکیټ کې نو بچپن یو شوق یو پیشن وکنه ګاډي بم کله ټیټ کله موچت کل ځټه موږ ورکشاپس کې نو چت کړل مطلب کله به ګاډي موږ ډراپ ډراپ ټیک شو نو بدایو شوق ما به هغه چتول مونږ نه بیا دا څه و چې چې اسانه کوله ک ټامیانو ایگزیکټلی ټامیانو بالکل پېښور چې کوم مارکیټ دی کنه دا اوس هم په ګلوبلی او پاکستان سره باندې خلک پیژني چې دا اوس هم په ټاپ شوبا مارکیټ ایگزیکټلی بیا د کې دا سه فلوز راغلل چې د کې باکس سکیمینګ کې دو یس دا ډیره غټه مسله ده د مارکیټ سکیمینګ مینز تا ته وای دا جاپانی پارت ته هو دروازه چینای مینای شیخ خرڅ یو اینڈ کنزیومر زمونږ ناشته لیټ سه پرسنټ کې مو سکیمینګ راغی او هو دا خدای خو ډیر زیات ته او دا څنګه زمونږ د مارکیټونو کې چې کم سامانونه ملاوي د چا پہچان وی کنه نو ډیر خریټونو کې مال پیدا کولی شي خو کته نه پويږي بالکل نو رو راته ته ځان ټیټ کا بس دینه پس چې کم دی لکه ما داسم کتلې دي چې کومه زمانہ کې یو قراراباسو په نوم باندې د سونی یو ټي وی وراتلو ویری فیمس او د پنجاب نه خلک راغلي او دلته چې کم دی د سیکنډ هند ټي وی تیار کړي ورته ډبي کې اچولې او د نوی ډبل ریټ باندې خرڅ کړي موږ په خپل سترګو لیدلې او ټي وی غانو والا دا لو بدل تکي دی خو عمدې زمون بزنس هم بیا چې کم ډیر زیات هرټ کو دا دو نمبرانو شي زونه خیر اني ویس نو سکیمینګز ډیر زیات کېدل یو کس زمونږ اینډ کنزیومر ناشته پسند کې هغه بدل ته کې آنلاین پیمنٹ وکړو مخکې به کڅغب شو ښه پلس کا پروډکټ باغ ته ملوم شو پروډکټ باغ شانته نو چې کوم هغه ته شو کړی دی لکه چې میجورټي چې کوم سیلر دي کنه هغه الیټډ دي یس دے ډونټ نو چې هغه یو فون څنګه یوز کې یا پروډکټ تبا کوم انګل نه پکچر زوباسه بیا دې مینس کې رالو بی ار ټي سٹارټ شو نو پېښور چې کوم روډز دا ټول ډیسټرب شو خلکو ته مارکیټ اپروچ ډیر زیات ډیر ډیلیوري بزنس د ټولو نه ګران لار هغه دا و چې خبر بازار ته لاړ او نه زه پکې دوه کاله نیم تل هغه طرف ته نیم تل د بی ار ټي ورځو کې بیا یو ورځ زه ناستو نو موږ ته یو کلاینټ کال وکړو هغه وی چې زه پېښور ته راتل غواړم خو چونکې روډز ډیسټرب دي نه شم راتلی ټیک شو نو ماته یو جنرال یاد رااله چې یار دې په اسلام آباد کې ناشته واټ اف چې دې ته زه پروډکټ ډیلیور کم ټیک شو او دې ته ورته ضرورت نشته هاسل فری دې برازي ټایم کنزیومینګ بیا روډ ډیسټربنس نو موږ یو ټیسټ فیز باندې مارکیټ سروي شروع کړه هغه ټایم بالکل دا روډ ډیسټرب وو ان فیکټ دا چې موږ پیدل تلو دا چې کوم مارکیټ دا په ګریلیا کې دی ون اف د موست هارډست مارکیټ د دې چې کوم وینډرز دي کنه هغه سره ډیلینګ کول خبره کول دا ډیر زیات ډیر زیات موږ لاړو رمضان روزه په خله ګرمي و لاړو نو موږ وینډر سره انټریکشن شروع کړو کنه چې لکه موږ خپل پروډکټس راکې دا موږ خرڅو هغه وی شاره بس دا شی دی مطلب خرڅول شي والا خرڅ کا او کني شي خرڅول ما نوي ما ناسم تیرې نه همدا خبره درته کړ بیا دې مینس کې موږ ته یو سیلر میلاو شو هغه کافي ایجوکیټډ هیز نیم واز آصف
نن هم زه په اونلاین د لایف ټیم باندې هغې تعریف کوم چې هغې موږ سره ډېره مرسته وکړه ماشاءالله هغې موږ ته دا خبره وکړه که نه چې یاره زه تا د خپل پروډکټس در کوم ټیک شوه آی ټرسټ یو ځکه چې مارکیټس بالکل ډاون دي زما دا پروډکټس تاسو خرج کړي هغه پروډکټس مونږ اوچت کړل هغه مونږ صفا کړل مونږ ټیسټ فیز باندې ویب سایټ جوړ کو ورډ پریس باندې هغې مونږ اپلوډینګ سٹارټ کو ریویو ریسپانس دومره نه و بیا موږ ته پته ولګي چې یاره نن سبا چې کوم کنزیومرز دي هغه ویب سایټ ته ډېر نه راځي هغه انسټا فیسبوک دا شی زیات ټچ کوي د هغې چې موږ ویب سایټ کولو بیا ګورو نو هغې ته نه کېدو بیا موږ چې کوم دی که نه موږ فیسبوک باندې خپل مارکیټینګ سٹارټ کو انسټا باندې سٹارټ کو نو په دې منځ کې زموږ سلو چې کوم دی که نه هغه پروډکټس خرڅېدل شروع شول بیا دې کې چې کوم دی تاسو به سوال کوئ چې دې کې لکه کسټمر به تاسو پیمنټ څنګه کوي سو وی میک د سیسټم اف کیش آن ډیلیوري کیش آن ډیلیوري باندې ایگزیکټلی هغه یو ډېر ایزي کامن سورس دی هغې ته پروډکټ چې کوم دی موږ ډیلیور کولو کیش آن ډیلیوري کې د هغه اقصیس خوښ نه شو بیا بالکل وی ډو هاو د ریټرن پالیسی دا خو مونږ یخې وه دا مونږ ډیفاین پالیسی کېښوه لکه مونږ ته کسټمر کال وکړو چې یاره زه تا نه پروډکټ ولې والم زه ورته یم چې یاره فور انسټنټ دا یو پروډکټ دی د دې وارنټي تاسو له یو سیلر نه درکوي زه دله 1 ویک وارنټي در کوم 1 ویک ریفنډ ریپلیس وارنټي در کوم هغه ایزیلی هغه پلس دا یو پروډکټ دی که نه زه تاسو ته وایم چې یار دا اوریجنل دی که دا کینیډین دی که چاینیز دی واټ ایور زه تاسو ته کولم وایم دا پروډکټ دی ټیک شوه زه کم کلیم کو مکه شی به تاسو ته میلاویږي نو چې کله موږ هغه سٹارټ کړه نو ورو هغه کسټمر بلډینګ سٹارټ شو بیا دې منځ کې موږ ته کې پی آی ډي بورډ اپروچ وکړو هغې موږ ته ویل چې تاسو آیډیا موږ کتلې ده راځئ تاسو موږ سره مرسته وکړئ موږ هغې ته ورلو خپل آیډیا موږ پیش کړه بس هغه څه نه بیا زموږ چې کوم د هغه جرني سٹارټ شوه موږ ته کافي بلډ اپ میلاو شو کې پی آی ډي بورډ طرف ته ماشاءالله بیا فیډرل سره موږ پروجیکټ ونسی کې هغې طرف ته موږ ته کافي سپورټ میلاو شو دې کې ګوره تاسو دا خبرې وکړلې که نه ما ته پکې مدثر صاحب د ټولو نه اهم پوینټ دا ښکاري چې ایمانداري که دوی غلط څیز هم په حقه اوریجنل کوالټي کلیم باندې خرڅوو زما نه د خیال چې لکه ستاسو دا څیز 10 ورځې هم چلېدلی وي زمونږ د نن مارکیټ د غورځېدو د ټولو نه غټه وجه دا ده کارخانو مارکیټ ولې بدنام شو ولې اوس د ملک د نورو برخو نه کارخانو مارکیټ ته سودا خستول نه راځي سکیمینګ هغه ډېر زیات شو ډېر زیات مخکې به لکه که پښتونخوا ته څوک راغی نو کارخانو مارکیټ ته راتله دا د هغه دپاره اهمترین و چې لکه لاړ به شو باړه مارکیټ به ورته وي او هلته کې به ځان ته د کور سازو سامان هم واخلو اوس دلته کې به تاله درکړي یو څیز بالکل چې او دا جرمن دی دا خو جی هغه چې ته وګورې نو په چاینیز کې هم هغه زیډ کلاس وي ویلش نو په دغه وجه باندې دا ټولو نه غټه مسله ده چې د بزنس کې هغه ایمانداری نه ده هغه چې ته ختمه کې نو یو ځل وزل مې بي درې ځل ته ډېرې پیسې وګټې خو د هغې سسټینیبلټي چې کومه ده تا بالکل بېخوبي ستو سسټینیبلټي د near to impossible ده anyways تاسو دا چې کوم بزنس آیډیا this is very interesting او دې کې دا دی چې څه سوالونه زما شته خو راځو دې طرف ته ګاډي موډیفیکیشن ته yes خو that is very important او زموږ د ګاډي بلا پټ ما ته اوس د ګاډي د حصې کارم کول ډېر شیزونه دي که ریټ خراب کړو بس چمټې ممټې به او په کار ده بالکل او ریټ ښه دی که نه یس سر کمپوزیټ یا تاسو چې څنګه پروناونس کوئ ځکه زما په خوله دا ورډ کمپوزیټ ناست دی د دې چې کوم د آیډیا ده لکه دې کې د سټیل بارز او هغه شیزونو نه تاسو بالاتر راغی یو مټیریل ته چې کوم ډیوریبل هم دی سسټینیبل هم دی اینډ هغه چې کوم دی کیمپینګ سپاټس نه ونیسئ ایون د کور کې هم دننه دا استعمالیدی شي یو انګل نه چې وګورو یا ایون د گاډو پورا فریم سے تاسو جوړول شي که زه غلط نه ویم د دې د جوړولو طریقه څه دا تاسو چې کوم نه ډایانې دې ته جوړې کړې دي که یو نیډ تاسو څه 3D پرنټینګ والا سیستم پکې دی یا واټ از د اپریشنل او دې دپاره ستاسو انجینیر سکل سیټ څه پکار دی جی نو زه بیسیکلی مونږ زه کو فاؤنډر یم زما یو بل کلاس فیلو مې هم دی پارټنر مې هم دی فرینډ دی وجاهت بن طارق مونږ دواړو د غلام اسحاق خان یونیورسټۍ نه مټیریل ساینس اینڈ انجینئرنګ کې ګریجویشن مټیریل ساینس اینڈ انجینئرنګ اوکې او بیا مونږ هغې کې ماسټرز هم کړي دي او مونږ بیسیکلی دا سکل چې اکوایر کړی دی نو یو جرمن کمپنی ده کوم چې گلف ایریا کې میډل ایسټ کې کار کوي ایز امپلایز لیول مونږ هلته دا سکل اکوایر کړو ډېر ټایم د مونږ دا ډسکشن روان و چې دا مونږ پاکستان کې ریپلیکیټ کوو دا ټیکنالوژي دل بیسیکلی دلته راوړو او دا یو چیلنج هم مونږ دا ایکسپټ کړو ګوینګ اگینسټ کرنٹ هم یو مارکیټ کې ټرند نه یې هغې نه اگینسټ تاسو یو پروډکټ او ایکسپټنس نی مارکیټ کې چې مړه داسې نه وي ډسپوزیبل شی راغلی کاسټ کانشس مارکیټ هم دی
نو خو بس دا چې مونږ کلاینټ سره زمونږ کلاینټ چې دي نو هغه مونږ سره فنکشنالټي ما څنګه تاسو وې چې دا انټي کروژن مټیریل دی او زنګ ورته نه لګي مارکیټ کې دا مټیریل مخکې نه هم موجود دی ډېر لو اینډ باندې شیډز ته نه جوړیږي بورډز ته نه جوړیږي خو زمونږ دا کیپیبلیټي کوم قسم شیډز ان بورډز دا شیډز پارکینګ شیډز هم ته نه جوړیږي او سیفټي پلاسټک پارت او یس نن سبا خو پی وی سی مټیریل دروازې هم راغلي خو وی آر ناٹ ټاکینګ اباؤٹ پی وی سی خو اټس ا پلاسټک مټیریل بیس کمپوزټ مټیریل بیسیکلی غزدا سمپل کم نو زموږ څومره چې د کمره کې یا اني ویر all engineering materials صرف درې کیټګریز انکلودینګ اټوموټیو یا به میټلی یا به پلاستیکی او یا به سیرامیکی یس but these three are پورا دنیا دینه جوړه شوی سیرامیک یس نو دا چې دو مټیریل چې مونږ کم کیټګری کې کار کوو نو دا مونږه پلاستیک او سیرامیک فایبرز چې کم دینو هغه مونږ کمباین کوو او د ماته دوه خطر نو نه جی دا مونږ انجینیر کوو لکه فار ایگزامپل زموږ چې کم کیمپینګ پاډ دا مونږ انجینیر کړی دی فور 150 کیلومتر پر اور اف وینډ سپیډز لپاره 150 جی 150 لپاره ځکه چې د یو ان ټینډرز کې یوزلی 150 وین دا مونږ هغه لپاره یس دا زموږه انټرنیشنل سټانډرډ هم دی دا مونږ هغه لپاره انجینیر کړی دی نو دیس از ډاینامیک لوډ بیا زموږ بټاګونډي یو ځای دی الته 15 فیټ سنو یوث هاستل هم دی جی 15 فیټ سنو فال دی نو هغه باندې تقریبا 5-10 فیټ اف سنو لوډ دی هغه لپاره هم دا انجینیر دی بیا هغه داسې ځای کې لګېدلی دی چې 6 months پورې زموږ دا کیمپینګ پاډ سنو امرج دی لکه واوره کې بند پروت دی مله هیومن ایکسس هم نه یالته نو مطلب واټر پروفینګ بیا نه په فنکشنالټي کې ساوند پروفینګ او کمفرټ کې اډینګ کوي او بیا هیټ پروفینګ ډېر زیات امپورټنټ دی زموږ چې کم هیټ پروفینګ کم فنکشن دی دا ډېر امپورټنټ دی فار هیومن ډویلینګ لپاره هیومن اکوموډیشن لپاره نو موږ سکی ریزورټ لپاره پروډکټ ډیزاین کړی دی چې چرته به یو معلم جبه کې که تاسو -10 -15 ټمپریچر دی یا نه غلی کې په جنوري کې بعض خلک زی نو الته کې -10 ټمپریچر نو آی کې تاسو سپر کمفورټیبل یې with a very small heater سره یا بلور سره تاسو به ایون ټي شرټ کې هم دا دومره انسولیټډ دی نو دا موږ او جی او موږ مطلب آلموست اوس وینټر ټوریزم یو شی دی کوم پاکستان کې اټریکشن علی لګیا دی نو ګلګت بلتستان کې موږ هونزا ویلی کې ابو عطا آباد لیک انسټالیشنز کړي کومراټ ویلی کې نو هغه ټول داسې ډیزاین دی چې لکه لوکل کنډیشنز لپاره یو که زه منشن کول غواړم موږ پاکستان یو ون اف د آرم فورسز لپاره سپلای کوو beyond the Pakistan سیاچین وغیرہ هغه سایت تم کو ایکسټریم نارث کې نیر چاینا بارډر ایکسټریم ساوث کې موږ انسټالیشن کوو مطلب زموږ سیټ اپ هیټ اینڈ کولډ دواړه نه او مطلب الته کې داسې ځای کې موږ انسټالیشن کوو چې پاکستان لینډ نه 2 hours مخکې چې ته آیلینډز ته تللی نو الته کې سمال بوټ سي آی کې دا څنګه تاسو چې ایزیلی سټیکینګ وشي او ایزیلی ترانسپورټ شي الته کې بیا د ایکسټریم کنډیشنز کې او هغه داسې ځایونه دي چې الته کې ټریډیشنل کنسټرکشن مټیریلز ټول فیل شوي دي that's why they reached out to us دا موږ لپاره اعزاز خبرم دا چې موږ په خبر کې سټیشن یو خو زموږ ټرکس چې کله پروډکټ کمپلیټ شي نو دا کراچي پورې زی او الته بیا انسټال کیږي سر دیکھیو کتا سو اډ کول غواړی اوم تاسو د کنورسیشن کې وی آر ټاکینګ اباؤٹ پاڈس یا سټرکچرز یا د یو کمره یا کوټه چې هغه تاسو ایز ا لیوینګ روم هم استعمالول شي یا چې کوم د سټے د لپاره استعمالول شي یا واش روم ته جوړ دی یا یو پوره تاسو فلیټ هونته ته جوړ کو ډایورسify یور پروډکټ دینه علاوه دا مټیریل نور هیلمټ والا تاسو یو کانسپټ دی دینه علاوه کور کې لیټس سے زما اوس زکور جوړو ما یې کې ما سره اوس نن سبا ملټیپل آپشنز راغله الکه دی ډېر ګران دی او نور بل کمزورې لرګې لګوم نو ایته بچ کوم چینجیو لګي نو زه به د پی وی سی دروازې لګوم آی ایم thinking about plastic long lasting او ایون زه د چھت باندې لګول شم که باران وبې وای نو پی وی سی نه یو غټ حال جوړ دی په دې کې زه پټیشنز کوم اوس نو دلته ویر یور مټیریل you know indulge here that is interesting question I was looking forward to it kana da tasos architecture sector khabara kave this is one of the sectors yo automotive ma mention ko munga aerospace kim kar ko aur mung marine kim kar ko this same technology is replicated everywhere theek hai ji no within architecture yo camping pod ya accommodation is one of the products that I mentioned number 2 product come then aga interior decorative claddings di ٹھیک ہے اسپیشل کلیڈنگس کا اسپیشل شیپس کے 3D कर्व्स के موږ جوړو څنګه تاسو ډایا نه منشن کړی نو ډای هم 3D कर्व्स کې جوړو یا بلډینګ ایکسټیریئر یا انویلپ چې ډیکوریټیو دا لایټ ویټ دی کروټ کیږي نه زنګ کیږي نه موږ کې فایر پروفینګ هم ورکو دین علاوه زموږ سویمینګ پولز یو پروډکټ دی چې هغه زموږ پورټیبل دی مټیریل پورټیبل او چې موږ یونایټډ عرب امریټس کې موږ تقریبا
اوور 100 پول پروجیکټس کړي دي مختلف ځایونو کې موږ بزنس اول الته سٹارټ کړو دن او دا د هغه په مقابله کې یعنی چې کوم د ټیلز نه خلک جوړي جی هغه په مقابله کې دا ډیر I mean you have changed ceramic to your Yes, product. we لکه have چې هغه ceramic دی هغه هغه- ټایلونه دي او ان فیکٹ آی کې کنه آر سی سی لاینینګ کولی کھڑا کولی اړ ټایم لګي پای exactly باندې او تاسو به ریشه غو مونږ هغه ضرورت هم نشته مونږ بیسیکلی یو ای کې مونږ وی هاف ریولوشنرایزډ د سویمینګ پول مارکیټ په دې دغه کې یو شی زموږ سوري ټو کټ یو سر سویمینګ پول سو پورې ټولو نه غټ پروجیکټ هم د سمره بای سمره لنډ جوړ کړی دی ځکه دی کې یو ډیر ټیکنیکل خبره ده چې کوم بزه تاسو انجینیر ما نه خپوي خو سویمینګ پول او تاسو ورته وال کړی دی او د وال هایټ ته لټ 6-7 فٹ او دا تقریبا 40-50 فٹ سویمینګ پول دی یا انټرنیشنل او دی کې تا وب واچو دی دا چې کم پریشر بالکل صحیح وای. دا پریشر کنټرول کولو د لپاره سریه پکې نه د استعمال شي استعمال شوی دا څنګه هولډ کوي لګیا دی مونږ دوه قسم پروجیکټس یو انډرګراوند دی آی کې مونږ سمپل ایکسکیویشن وکړو سویل ریټینز د پریشر او بو پریشر سویل سسټین ټیک د تاسو ورته چار دیواری کړي دا د منځ کې دا ټول مونږ سره دیواري نه کوو مونږ جسٹ ایکسکیویشن وکړو زموږ پینل زموږ سویمینګ پول راشي انسټال شي لکه بیسمنټ غونډې او کې بیک مرو فیل ماډل وشي بیک فیل وشي یو دی اوورګراوند پولز هغه مونږ کړی دی آی کې مونږ بیا ته سټیل آی بیمز وتوي نټ بولټ هغه وته مونږ پروټیکشن ورکو ریټینشن پاغه باندې ریټینشن پر سټیل بیمز مونږ دا سټ ډېر پروجیکټس کړی دي په گلف کې په روف ټاپ باندې بالکنی کې سویمینګ پولز مونږ لګولې دي روف ټاپس باندې لګولې دي on the floor on the floor yes او بیا ته مونږ obviously aesthetic finish ورکو او یو لاست ډېر important product دی چې کوم مونږ مونږ ډېر کوشش وکړو او هغه architects are really happy to know چې دا یو آپشن اوس راغلی دی هغه د architectural domes for example څومره چې مساجد زموږ مسجدونه جوړېږي د هغې چې کوم ډوم وي دا په کنکریټ کې جوړ شوي وي ګمبد نو کنکریټ چې دی نو د اینشنټ ټایمز نه دا آرکیټیکټس یو خواهش چې موږ لانګ سپین هالز جوړ کړو چې منځ کې پکې پیلرز نه او ما تاسو کتلی هغه آرکیټیکچرز مشهور هم دی آیا صوفیا یا نور ټایپ بلو ماسک چې آی کې دن د پیلرز نه نو هغې لپاره د ډوم چې کوم ویټ دی اټ هیز ټو بی لایټ نو دا ډوم پاکستان کې ټول کنکریټ کې جوړیږي او نو زموږ دا پینل کوم سینډویچ پینل چې دی نو مونږ د کې خلکو ته آرکیټیکټس افر کوو چې تاسو دا د کې جوړ کړئ او الریډي دا پاکستان کې نشته اویرنس خو غلف کې فار ایگزامپل مسجد نبی کم سلایډینګ ډومز دي هغه هم د کې جوړ دي د شیخ زاید ماسک چې کم ډومز دي هغه هم د نه جوړ دي ډیفرنس دومره دی کزه تما خبر لګ دغه شو او 70 فار ایگزامپل یو ډوم د 50 فیټ یو آرکیټیکټ ډیزاین کړی دی دا ډایمیټر دی نو هغه ډیډ ویټ چې کوم دی 70 ټنز راځي کنکریټ کې which is too much او هغه صرف کمپوزټ کې جوړ شي زموږ مټیریل کې جوړ شي نو it is going to be only 7 tons 1/10 that is where actually we are cost 70 at 7 1/10 لکه کدی کنکریټ طرف ته سټرکچر زی ډومز کې اسه شي بالکل 70 ټن خبره لاس جوړولې دغه and life that what a difference عمره دی same life دی زموږ چې مټیریل دی دا non degradable دی it's always go to 30-40 years is the structure rain resistance temperature weather soundproofing hailstorm wind هر څه لپاره دا ډیزاین and مټیریل your dear layman question domes چې کوم دی نورمالي په مساجد کې ایو دوه پرپز لپاره ډیر یو خدا زموږ اسلامیک آرکیټیکچر دی دویم ای کې چې کوم دی های ډومز مینز کولر هال ای کې هوا سرکولیشن کیږي هال هم ورسره یسي بل اینا نورمالي ډیکوریشن یو غټ غنه د تاسو ورته وای پانوس راځوړ دی نو لیټس سی وی ټاکینګ اباوت شینډلیر کنکریټ نه هم راځوړم نه کو نو پرابلم تاسو والا کې لوډ بیرینګ دومره شته دی چې هغه د لوډ ریکوایرمنٹ راشي زموږ بیسیکلی د تاسو کا نوٹ ټول کوېسچن دی طرف ته ډایرکټ کیږي زموږ سپیشلیټی دا ده چې موږ دا سټرکچر انجینیر کولی شو چې څومره سټرانګ پکار دی څومره لایټ ویټ پکار دی وی کین گو ټو فار ایگزامپل زموږ یو پروجیکټ دی بولټ پروف هیلمټس ٹھیک ده no os the material na bullet proof jodi one of this not exactly the fiber it is for some mixtures ba joda wala for example like the mung da dwa mixture the fiber or resin no ai ke resin am change or ai ke fiber che kam den aga kevlar fibers ta mung kevlar ko yes I know about that یو لنډ شاندما اخلو او د دې د مینه پس دا څومره انټرېسټینګ بحث چې روان دی د تبیا دا غاډي ډیکوریشن ترز کم بیک جی د مینه واپس رالو مدثر صاحب سره زموږ ډېر ښکلې په مټیریل باندې او د دې کمپوزیټ مټیریل چې کم دی لوډ بیرینګ او د دې خبرې وشوې اوس راځو چې خپل مطلب خبرې ته د چې کم لانجې کار نو اوس دې عمر کې خو زموږ بالکل زړه چوي مستری خانې نه او پارټس نه خصوصو خو زموږ یو د شفیکسار پکار دی
چې قیمت یې 2.5 لکه روپۍ وي چې مونږ یې تیار وایو او مونږ یې مویز بایله ورکړو چې دا وایله اسانه خبره زموږ د لانجې غاړې پکار دی او په کاغذ پاک او په کاغذ پاک پکار دی ټرانسفر واخله او که نازني چې ګورې مونږ اخیستې وګورې سی سی پی او زمون ته به ډېر زیات یا ته وې دې کې مال تللی مویس داسې ده چې افکورس تاسو چې کوم فیلډ رانیولې دی د مارکیټ نه چا نه پټو د سیکنډ هینډ مارکیټ چې کوم دی دا نن خو چې کوم دی لکه کله نه پیدا یو د مارکیټ باره کې مونږ ته پته ده خو پخوا د دې سچویشن لږ ډفرنټ و سچویشن داسې ډفرنټ و چې ما یو ځکه په یو ویډیو کې کتلی داسې ریسرچ بیسډ خبره نه کوم مې بی آی ایم رانګ چې شووا مارکیټ په سپیر پارټس مارکیټ کې د ایشیا سیکنډ بیګیسټ مارکیټ دی فرست نمبر چې کم دی ډھاکا بنگلاديش کې دی سیکنډ هینډ مارکیټ کې بای لینث دی یا بای مټیریل دی دا خبره ما چرته په نیوز کې چرته کتلې و آی مایټ بی رانګ خو دا سټیټس د درو روز بدلیږي لګیا دی بیکاز اف پنده تر روان مارکیټ ګوري چې چرته بزنس زیاتی مارکیټ اتوماتیکلی خوري نو اوس هغه مارکیټ ډیر لوی شو دا خبره مونږ بیهایند د کیمرا د سره ماوکه چې یار اوس ماته ریټونه چې کم د پنده نه زیات خمه لاویږي د سیکنډ هینډ د پیښور نو هغه بالکل ټرایپورټ وسلته دی او دا بارډر چې کم سره لند دی دا اوس هغه رنګ اکټیو نه دی چې زه پښتون یم خیر پولیټیکل خبرو ته نه څه خبره کې لګته ته وایې کته ته نه پوهېږي نه بس ته مله چې زه بیا خبرې کوم بیا چې کومو مسالې راځي بیا ته ما سره سپین نه وې تا چېرته زه لیدلی یم په سپین مو مې چې منډې نه دي لیکلي خو ټول پرې پوهېږي خو ضروري نه ده چې مویس دا راته ووایه چې دا د شوګر کارخانې مو بندې کړې او اوس دم پنډې ته لاړو ته سوچو که یو کس سره ایکسس کې پورا مارکیټ دی او هغې کې د کمیشن دی دې داسې کار کوي کنه تا په خپل انویسټمنټ کړی او کنټینر یې راغوښتي دي دواړو کې ته کم یو پیټرن چلی لګیا ځکه چې د شوبې مارکیټ کې سپیشلایز دکان فار سپیشلایز تھنګي یو قسم ټول سامان نشي پورا کولی دومره چا کې نه زه چا سره شته او نه پیسه شته دی چې د هر یو برانډ گاډي مال هم پوره کړي د انجن هم پوره کړي د هغې باډي پارټس هم پوره نټونه خرڅي به صرف نټونه خرڅي چې څوک اړې خرڅي صرف اړې به خرڅي او د پوره مارکیټ دی چې انجن پکار دی 2 دروازو ته ورشه چې بیټري پکار ده فلانی جاپان مارکیټ ته ورشه ریډیټر یې پکار دی بار په دکانونو نو دا شیزونه چې کم دی تا انډر ون روف تھرو ون اپ راوسته ویب سایټ راوسته کنه بس فون کالز باندې دا سیستم روان دی او مارجن بیس ته کنه ته اوس خپل سامان هم ایز ا کنټینر راغواړې یا خپل سټاک هم یې خېده بالکل دا ډېر خولي سوال دی سٹارټ کې خدا سه چې کله مونږه سٹارټ واغسو کنه مونږ ول کوس مونږه فور انسټنس 1 مليون 2 مليون انویسټمنټ کوو No, which is for this market is nothing. بالکل یو خو د مارکیټ د لپاره هغه ډیر زیات کم هم دی سایکل موږ ساده ټایم کسٹمر نشته دی کوم دومره انویسټمنټ کوو نو هغه پیسې زموږ ځای شي ځکه چې زموږ ایکسپیرینس هر پارت کې نشته دی زموږ ډیر لیس ایکسپیرینس وو زیات نه د ایگزاست کې شو یا بمپرز کې شو exotic materials okay نو what if موږ بیک اینڈ کې وینډرز واغستل زموږ مارکیټ کې دا شی یاد لري چې کله تاسو یو بزنس ته کنه که تاسو سره تاسو وینډر لویلی کنه او تاسو هغه سره پیمنٹ گیټ وے فلو هغه ټیک روانه ده نو تاسو کاروبار هم صحیح روان بالکل ماغه د خبره چې یار honesty is the key to a successful business لاند مثال در کوم چې کله کووید رالو کنه تاسو دا معنی چې کووید کې زمونږ تاریخ کې ټولو کې زیات سیل کووید کې شو او چې دا و چې هغه ټایم لاک ډاون هر څه بندو نو زمونږ وینډ چې کوم دي کنه هغه ته ما کال کولو نه غیبو چې په نیم قیمت هم تعالی ز پروډکټ در کوم خو یار دا خرڅ نو موږ هغه ټایم په بل کې سامان چت کو خډیر موږ ته خرید کې ملو شو هغه موږ په خپل ویر هاوس کې خو او الته موږ آنلاین سپلای کوله چې کله مارکیټ بالکل ډاون شو بالکل مطلب خلک وکور شول هغه وزګارو دې ته موږ پروډکټس ورکولې به خوشاله مو داسې نه چې موږ زیاته کولو موږ په خپل ریټ نه کم ورکول وغیته نو هغه ټایم زموږ مارکیټ ډېر زیات خروانو بیا دې مینس کې زموږ چې کم د وینډرشپ سترونګ شو پنډه کې کراچي کې ان فیکټ زموږ 12 موس وینډرز دي دوبۍ کې we just call them او موږ ته چې کم د روغ غاړه 2 weeks کې یا within 1 month هغه موږ ته پاکستان ته راشي نو موږ خپل وینډرشپ سترونګ چې دا غنه تاسو پارټس بیل کې ایگزیکټلی نو موږ خپل وینډرشپ سترونګ وینډر چې موږ سره هایبرډ والا وینډر شته ده ټویوټا پریس دا چې هونډا هر یو وینډر پیژنې ما زما ټیم ټیک شو زما د ټیم کس ورالو د نو چې دا مولټیک نه پروډکټ هغه ته ملو شو ټیک شو مارکیټ نه په کم پرایس کې پروډکټ مخکې لاړو خرڅ شو بیا مکه وینډر به تاسو ته وارنټي نه درکې خو ماله به راکې ستاسو سره ریګولر بزنس او هغه وارنټي ته مخکې کسٹمر ته ورکې او ته به خبرې سپینیم کوي یس مخکې اسانه کوم شوبې نه زه یو پارت اخلم
او هغه پارت زه تا ته order در کوم ډیفرنس اف هغه څومره مارجن څومره دی هغه چې کوم دی یو خو پهلنۍ خبره داسې چې تاسو شوبې ته نه راځئ که نه دا ستاسو لپاره ټایم کنزومینګ تاسو هلته راځئ تاسو how much I'm going to pay for my time لکه هغه سهولت دپاره څومره پیسې به ورکوم تقریبا تاسو 50% هغه شی کم ملویږي ته به مله ارزان راکړې 50% پهله او خبره کم لکه زه خپله لام لرم سهولت هم راته میلاو شو پارټس هم ارزان دي لیټس یو هایبرډ بیټری ده ټیک شو هغه تاسو ته ملاویږي وارنټي 2 years 3 years yes زه بدله 5 years وارنټي درکو ها 5 years replace وارنټي 5 years کې دغه صحیح شو راځي ریپلیس کیږي د کې به دا شي کنه دوه قسمه بیټری دي یو د دې اوریجنل بیټری وي هغه 2.5 سال مطلب هغه دلته کې 6 months وي مونږه 2.5 سال ټیک شو یو پکې وی لیتیم این بیټری چې کم تاسو ما تاسو نن سبا ټول لیتیم دي ځکه خپل بیټری نه ختمي لیتیم ډیرم شي کنه 3 years وارنټي وي مونږ 5 years ورکو پلس بیټری دا تاسو ته خو بیټری ښکاري کنه او پیک ده تاسو ګاډي کې ولګولو هغه بیټری کې څومره ګوتې ولې شوی دي دا چاته پته نشته سره ماته پته هغه څومره سیل بدل شوی دي د کم سیل کم څومره پوتنشل ډیفرنس او سیل چینج شو دا یو سیل چینج شو لیټس یو بیټری کې 22 سیلز دي د کې 10 سیل چې کوم دی هغه چینج شوی دي هغه څنګه دي څنګه نه دي دا څومره کار کوي نه کوي دا څه څنګه وړاندې کیږي دا کې دا ټول پیکس بهر ناراضي کنه دا سي چې بدا بغیر وارنټي اچاتو شاتو دلته راو موږ ته نشته پته چې دا ټیک دا سوال جوړیږي چې یو وینډر تاسو ته هغه سیزه په رښتونی وینا باندې درکې یس نو هغه په خپل ولې نه خرڅي ځکه چې زه شاپ کیپر یم هغه په نظر کې شاپ کیپر یم شاپ کیپر ته په کم ریټ کې پروډکټ ورکړي ګوره د دې د چې کوم کانسپټ دی ته مونږ د بزنس ټرمز کې B2B وایو یس بزنس ټو بزنس جی نو بزنس ټو بزنس همیشه د کسٹمر ریټ نه کم بیکاز دې مخکې خرڅي نو دې دته به دې ارزان ځکه لګي چې دیم پکې سو غټي کده ته او ماغه مارکیټ ریټ سرور کو دې مارکیټ ریټ نشي ګران کې دنه مې سو کم ایگزیکټلی او د کله شوی دي چې وینډر تاسو ته یو سیز یو شانتي یاد کړی دی هغه بل شانتي خطلې دي درو اخو چې کله ماته وینډر دا خبره کوي نو ځکه پروډکټ لټ چې ماته په ډې کې یو پروډکټ ملويږي زه ډایرکټ هغه پېښور ته راوړم ما کلم داسې نه کړی ډایرکټ هغه بل سیډي ته سند کوم نه ا پېښور ته راځي فول ویریفای کوم چې کلیر دی انا پس ځای ډیسپیچ کوم ان په دې کې او یو بل سیزن دی کنه د ټولو اهمه خبره دار چې تاسو هم د دې کار سره پیشنټ یې بالکل تاسو په دې کار پوهیږئ شوق نه دی دا مایک زما کار دی نو زبر د مایک په سپیسیفیکیشن د دنه بهترین आवाज څنګه روزي د لپاره کم سافټویر استعماليږي کم هارډویر د لپاره پکار دی کم د لپاره کیبل پکار دی اغه باندې زه پوهیږم نو دا سپیشلیټی چې د زده دا کمال دی ایگزیکټلی ګوره د وخت یو خسته خبرو کا بینګ ا ینګسټر د چې کوم د ماډیفیکیشن او د کله د شوق after some time دا چې څومره ماډیفیکیشن والا کسانی کنه نو د پیښور نیم نزیان مستریان خو دی پیژني لکه د ماډیفاید گاډي خدا دې چې نن پکې دا आवाज دی نن مثال چابي ته ول سٹارټ نه شو ځکه انجینیر نه دی جوړ کړي کمپنی نه دی راوته نو ته به ټرایل ایرر بیسس باندې سي چې زه دا یو مفلر پکې ولګم کار به کوي کدا مې ونه لګولو انجن ګرميږي فلانه ډېر خبرې دی کراځي بیکاز a car made by an engineer tested R&D پېښه ودا او بیا راځي مارکیټ اشوفه کستا دکانو او یس هغه ختم چاول والا پدې کار نه مرنه پوي دا فیلډ چې کوم دی کنه کله نه پیدا یو گاډي لیدلې نو دا مستریانو لانګیم کتلې اوس په پنجاب کې ډېر خسته ایډیا راغله ده زبې مرور ته مهم تاسو ته میکانیک اون ویلز والا په خبر کې شروع ده خو اغل ته چې کوم گاډي مال لیدلې نو هغه پورا چې کوم دی امبولانس هو اې کې پارټس هم پراتو اې کې سٹارټینګ کیبل هم پرته ور سره د ټیونینګ پورا سامان هم پروت پکې د پلګونو صفه اوس په خبر کې ما یو کس لټولو چې یار هغه سره د اکسیجن سنسر صفا کول نه مړه غي ته سوې انجکټر صفا کول والا ماشين دی جی اچھا کی دی هغه په ډیفرنٹ فلوز باندې هغه او پلګونو صفا کول ماشين چې دا کرنٹ مرنټ یو لاړم یو سره د پلګ ماشين بل لته ناس ما سره دا ماشين شته دا نشته دی په یوز کې دا سیټ اپ چا سره نو دا یو غټه علمیه دا مسله ده او فلاني استاد وی مړه چې زه ولا ګوته اوس ما ته پته لګي شي ټیک دی ټیک نه ماشين نه او استاد هم دا خبره چې زه په आवाज باندې دا د گاډي هغه معلومه چې په دې کې څه فرق دی خدا د دې سره تړلې ز یو خبره بلم کول غواړم لکه تاسو میکانیک ان ویلز یاد کړئ دا سه بل کوم ایډیا مونږ دلته کې سٹارټ کو نو هغه به یو داون کتلی چې را د کزه ځان ته کسٹمر جوړ کما زه یو خپل کریډیبিলিټي بیلډ کما او زه د خلکو زړونه مو غټم دلته کې زمون کوشش دی چې بس ما یو کاروبار شروع کړی نه دی او ما دا غینه په هفته کې کروڑ ګټري نه دي نو خوند نشته ټیک شو لکه اوس کستاسو د کامیابی راز دی خو دا غي
راز دا دی چې لکه که تاسو څوک اکسل وغواړي او ته اکسل هغه ته ورکړې او ته یو هفته اکسل هم چلاوه او چې ته کله مطمئن شولې نو ستاسو چې مطمئن نه شولې ماته ریټرن کا اوس دلته چې کوم اکسل وغیرہ خرڅيږي نو که زما غوندې ساده سړی لاړه هغه ته به ورکی نه اور ریپیر خو لکه زما په خیال چې لکه 70% وی بالکل وی شوبې نه خو لکه زما پیچره نو زور پسې مستری ورواستم نو مستری کا اوریجنل روړي کا ریپیر روړي خو د مستری په کې خټیټ کمیشن شي ته باور وکړې مستری خو زه د ځان سره خامخا په دی باندې اخلم چې هغه ته تیزی مواري نه هغه ته 300 روپیا ورکم بس هغه یو غنټه نیمه زما سره تیر کی او هغه پیژني هغه دوی خپل کې جبې اړي راړي او دې ته پته لګي خدا ډیر بیسټ ډیر اخسته بزنس ایډیا ده او غاړي موډیفاید او غاړي موډیفاید ته خو راځو هغه اف کیمرا خبري خو بیا دې یو خبره پکې راتهونه کده ستاسو چې کوم د سیستم روان دی دا کمیشن بیسډ هم دی او خپل پرچیزز هم دي ورسره ډیلیوری چارجز وغیرہ هغه بیل دي او د ټایم چې کوم د اپ وغیرہ خو نشته دی زه تاسو سٹارټ کې مونږه اپ جوړ کړو اپ کې سفلوز راتلل ٹھیک شو څنګه ما سٹارټ کې دا خبره وکړه چې کسټمر په اپ باندې نه راتلو ٹھیک شو نه یو خو ویب سټ دی نو یو موبایل انډراید اپ وغیرہ یادو ځکه ما یو اپ کتل دی چې کې دی یو کسان دي سپیر پارټیان دي کم گاڑی دی آرټیک سپکار دي دا ډایرکټ د اس ال اور پینځه ماډل در کی دا اویلیبل دی دا اویلیبل نو اټس ویری ایزی بالکل اپ باندې مونږه ان شاء الله فیوچر کې پلان دی د باندې مونږه ورکینګ شروع کړی دی اوس نه ټیم هم هایر کړی دی او اوس ضروری دی ځکه چې سٹارټ کې څنګه ما خبرو کړم مونږه خپل کسٹمر جوړو چې مونږه یو کال لګي دوه لګي کډري لګي مونږه کسٹمر جوړو دا موډ ټیک به مونږه پورا پاکستان کې خورو چې هر یو سټي کې هر یو کستا پروډکټ ورسي هغه او پیژني بیا مونږ راځو اپ ته هغه نه پس مونږ اپ جوړو سٹارټ کې مونږ اپ جوړ کو هغه کې مونږ فیل شو سفلوز ان کلونز نو بس هغه بیا دا شو چې مونږ هغه شی فلال پوز کو ټیک شو ځکه دا ریګولرلی مینټین کولم وړي کنه اپډیټډ ماډلز په پیاچې یو شی پلس دا سوچ چې زموږ چې کم دا پنجاب سایت چې کم کسٹمر دا کنه دا اوسم دا په دې باندې لایکي چې تاسو اپ تراشي اپ یا ویب سټ دغه لایکي خو دا کوم کې پیړه کې دا شي نشته دلته ټیک ټاک یوز کولی شي خو اپ نشي زموږ چې کم پنجاب سایت مغه دي کنه ورکشاپس هغه سمارټ دي الته کې څنګه تاسو وختي خبرو کوي یو ګروپ پلان دی انجکټرز ولا ماشين شته دی لګ ولم سره هر څه دي خټه پی سي اخلي فیسیلیټي درکې اغه یو پراپر ځای جوړ کړی چې کله ته تراشه کې نه یو پراپر صفه سوتره ځای الته فیمیل د لپاره بیل چمبړي یس میل د لپاره بین چمبړي اغه سره زمونږه انټریکشن کیږي ډیلی بیس باندې اغه ته موږ ډیلی بیس باندې پروډکټس ورکو لکه موږ سره جوائنٹ وینچرز کړی دي کراچي کې لاهور کې I do agree ډیفرنٹ راغلي چې تاسو کوم سېکټر دی سوري ټو کټ یو دا سېکټر کې ټولو نه غټه فلو چې زه وینم بلکې دین علاوه ډیفرنٹ هوټلینګ کې ماغه کې the major difference between KP and Punjab is services. Agi they charge you more. Aga khota aga services na khoshala dumre che yara da khirana la kam waqti che zyate darkam. Kata hotel tarashi 15 pak kasan banata vigra. Sir da tik te घर में ubaya ke boy. Dal ta torte la ka yar raita salat poroda vi sabaro. No, these things affect. Well, what it togi so. یاره سیبا ګورې نه راشته انیویز دا زمونږ یو المیه ده چې کوم سروسز سیکټر کې واقعي دلته کار کول پکار دي چې سروسز د لا سستا بزنس مخکې ځي سر پروګرام چې کوم دی راغونډیږي لګیا دی نو زر زر ورازو یو داسې سوال چې کوم کې ضروری نه تاسو ماته هغه فګرز وښایي اسټابلیش کړی کله و دا بزنس اینډ دې ټایم د دې پوزیشن څه دی in terms of تاسو خپل investment with percentages وای ضروري نه چې دومره کروڑه یا something like that percentages wise په لاړ شو and future سګوري خپل د business and چرته لکه end کول خو نه خو لکه څومره expansion دی کی ویني جی نو بیسیکلی موږ 2019 کې پاکستان کې رجسٹر کړو کووډ 1 year د نظر ماینس کوم ځکه چې کې دا څه ډېر دغه نشو کېده او دا سېکټر خو بالکل او جی کنسټرکشن کې وسنه بالکل نو هغه نه پس مطلب څنګه یو چونکه مونږ یو نیشنل انکیوبیشن سنټر پېښور کې انکیوبیټډ مو ناغي ټرمینالوجیز کوم یوز کوو لاول یو آیډیشن سټیج بیا پروډکټ پروټوټایپ سټیج شي پروډکټ سټیج شي بیا گروث سټیج نو الحمدلله یو کین سے چې وی ار ایٹ گروث سټیج اور آن د آن سیټ اف گروث ډېر زیات سیکټرز ډېر زیات پروډکټس دي مونږ پک اینڈ چوز کوو لو هینګینګ فروټس لاول ګراب کولو کوشش کوو کیش فلوز یا کیش کاو چې ورته زموږ اسټابلیش شي او یو ریونیو سټریم کنسسټنټلی میټرکس چې کوم میټرکس باندې هیر دی یو کو کیش کاو دې طرف ته چې سو سلور وو کنه موږ په بزنس کې ویل ورګه یو هغه سٹارز جی سو یو ار ان د گروث سٹار سټیج جی بالکل نو الحمدلله مطلب آرکیټیکچر سیکټر کې اینڈ وی آر مطلب
automotive we are at product stage, architecture کې we are at growth stage, aerospace کې تاسو دا سوای چې مونږه فی الحال پروټوټایپ سټیج کې یو اوکے او مطلب in terms of revenue مونږه چې دینو اوس دې کال مطلب مونږ 4x دا راوړې دو مطلب مونږه سٹارټ اپ کې 4x ملټیپلائر ولګي revenues in terms Very of nice. not total worth of business یا not profit, worth of business. worth of revenue point of view startup profit businesses کې خدای چې لکه کوم چې tech IT tech intensive چې کوم startups they can اغه 10x expect کوي مونږ چې دینو مونږه 4x 5x is in manufacturing it's a big thing for us او ان شاء الله مطلب څنګه تاسو business model یا مطلب B2B مونږه هم یو بٹ اوس مونږه IKEA ماډل باندې B2C پروډکټ هم ډیزاین کړی دی Direct customer چې مطلب یو باکسیبل یو پورټیبل کیبل چا پکاري نو چې هغه که صرف یو میپ فالو کی او نٹ بولټ باندې ایزی کنوینینٹ چې څنګه IKEA والا فرنیچر شیلف راشي او تاسو اسمبل کوي جی د دې سر دا خبره زر زر کنټینیو کوم د خندا خبره ده اکثر کورونو کې کډې وړه یوړه نو مونږه خو په خواني کټونه لیدل درې نټر کولاو کړه لاس کې مشرور می چرته سامان راغله وای کې د دوبۍ نه IKEA والا فرنیچر راغله یاره اوس چې کوم دی هغه چې بازوم چې څنګه کټ کې ورکو کنه نو اوس نټ پکې نشته نټ او دا ټول کټ هم خوځي را خوځي دې سره به کوسه بعد کې پته ولګی چې دې کې دا رولر دې کې څه چل دی اوس دا رولر خو دې دا بتاو څنګه دې ته اوزار کم یو لګي کنه خو خبره دا و چې خپل فرنیچر چې برانډ نیوی نو خپل اوزار هم بسر رالی مړه الکی پکاره الکی په دې نه کنه هغه دا سه بخې چې وبسواره کو تاوي الکی راغله اوس الکی اوراله دا بتاو څنګه کیسه صدا انیویز نو هغه IKEA دا فرنیچر دی خبرو کا اټس ا جاپانیز سویډش برانډ دی خسته فرنیچر دی اینڈ ویری سمارټ آی ایم ویری او قیمت کې هم ستاسو لوکل فرنیچر سره نږدې ریټونه دي ها دا چې دا لوکل چې کوم فرنیچر جوړولو والا چې څومره پیسو کې او هی کنه عین بایکیا د ترسان نو دا غي یو فائدہ داون ده کنه and very reliable چې لکه تاغه د لرګي د غنوم بچي نقصان نه ظالما دلته د واده یو ځل دا کټو دغه واده کې خلک خپلوانو ته هغه خی کنه چې یار نمبر ملور لا سامان کړي دي نو ما هغه کټ ټیټ کول او خیال مې نو د کټ هغه سر راوړل او مړه بس هغه ورځ خو دې د مرګ بچ کړم نو عین پس د دې برانډ ډیر غټ فین شوی پک سامان دی او د کېدل دی بګی کنه اوس روانې شي رااله شو ما زر زر وېستو سره خپل مراله واله کسره سره نو تا ته خپته ده یار ته چې کډه مړه وړې سړی په خپګان کې څوک هیلپ هم نه کوي سره دا ما یو سوال دی جی شور چې لکه د پاکستانی عوامو د ذهن مطابق دا تاسو دلته کې دا بزنس سٹارټ کا نو لکه د دې قام دا کوم ټیکنالوژي اډاپټ کولو توانه صلاحیت دا وینې چې دا به دا ټیکنالوژي واخلي چې دا لږ چیلنج دی ځکه چې زموږ خلکو کې یو دای چې دوه پرابلمز یو په نوې شی لږ کاست هغه نه انډرسټینډ کوي چې د کاست ولې زیات دی یا فنکشنز ته لږ ګوري کاست ته زیات دی آی واز کیپکس بیسیکلی یو ډیټرمینینګ فیکټری نمبر 2 دا یو شی دی چې زموږ خلک هر یو سړی دا وایي چې دا کار په خپل کولای شم یو ترکاڼ یو لوار یو ځای کوم داسې شی به جوړ کړم او دا زموږ ډېر کلاینټس دي چې دا لاول کړي دي بیا هغه روسته چې څونه آی کې لاس کړي یا څونه ایکسټرا مین اورز لګولي او پروجیکټ ډیلیز راغلي بیا ریلایز کړي چې د خلکو موږ سره وینډ فال پروجیکټ پروفټس نه کول وکیل کوم دا کار ور کړی دا بخو نو دا ایشو شته خو لګوس مطلب څنګه دوی بھائی چې وای چې دی لکه اورګانیک گروث کړی دی خپل بزنس موږ هم اورګانیک گروث کړی دی الحمدلله زموږ کم کسٹمرز دي نو almost all have placed a second third orders to us no agar pong for satisfied customers concluding that the way forward zamung business darich na sab sustainability there are important factor the environment there khabare kigi no zamunga ek future com technologies are one the building materials ke no we are the natural inheritant and wala mung badai thank you so much sir thank you so much sir نو اخیرا یو کمنٹ واغلو کنه د دې اجازه نه راکې 30 سکند دي تاسو سره نو فیوچر خپل بزنس چرته ویني دا بس ان شاء الله فیوچر مونږه ایکسپانشن کوو فورن بهر مونږه اوس الحمدلله یس اوس مونږ خپل امپورټ هم کوو الحمدلله په دې لیول ورسېدو چې مونږ خپل امپورټ کوو ویری نایس او اوس زمونږ فیوچر دا دی چې مونږه ایکسپورټ شروع کوو بهر ملک ته او مونږ الریډي کړی دي امریکن سټیټس ته کړی دي دا ګلف سټیټس هم کړی دي ډېر پروډکټس نن سبا دا کاربن فایبر سټیرینګز جی د ډېر ډېر ټرند دی دا سٹارټ کړی ما زمونږ دلته پکې پېښور نو
نو Outstanding. already کوو. ایکسپورټ Yes, ویری نایس زموږ دعاګانې دي تاسو Inshallah. دواړو سره Thank you so چې تاسو دا بزنس چې کوم دی مونږ وینو چې څنګه د دې یو خوب دی چې دیر gonna be a $1 billion business from this institute NIC National Incubation Center Inshallah. چې دا خوب به کم څو کاله پس پوره کیږي زموږ دا دعا ده چې راتلونکي بل پروګرام کې مونږ له همداسې یو ملمه راشي چې هغه هغې ته ځان را رسولي ځکه چې دا زموږ د ملک دپاره زموږ د اکانومي دپاره ټولو نه غټ کنټریبیوشن دی چې we have businesses of this big worth. ګرانو کتونکو مالا راکې اجازت او کلوزینګ ریمارکس په تاسو او مالا د دې پروګرام ملګری قربان من مشال مرکه اجازت په دغه دعا چې هر چرته خاده باد او خوشاله اوسه او داسې شخصیات قابل هستی چې په کوم ځای کې هم ګوره نو د دوی ډاډګیرنه ستاینه ډیره زیاته کوي زموږ د ټولنې ته د داسې شخصیاتو ډیر زیات ضرورت دی. خدای پامان.